د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو امنسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پاکستان کې د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي د کال 2014 په قانون کې راوستي بدلونونه د ولسی حقوقو د تروړلو او د رای د اظهار ازادۍ د لمنې راغونډولو خاصه بللې ده. د بشري حقوقو دواړو تنظیمونو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه ده چې دا قانون د په مکمل ډول ختم او یا د پکې د بشري حقوقو د نړیوال معیار سره سم بدلونونه راوستل شي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوی چې پرون د ګل پرواز ګر خیوات کې خبريالانو بلابل تنظیمونو د دغه لانجمن قانون په ضد پراخه مظاهره کړې دي. د دغه غیر جمهوریت او غیر بشري قانون په ضد د پیښور پریس کلب خبريالانو خو نن یو لاریون وويستو او احتجاجي مظاهره یې وکړه. د خبريالانو د حکومت نه د نوې قانون په ضد نارې وهلې. وتلې خبريال او سیړونکو شانس مومن وایي چې خبريالان د جعلي خبرونو خورولو غندنه کوي، خو د پیکا قانون بنیادی مقصد د خبريالانو د ولس غږونه غلې کول دي. هغه وایي چې د جعلي یا د چا د سپکاوي د خبرونو خورولو قانون وړاندې نه موجود دی او د نوې قانون هیڅ ضرورت نه پاتې کیږي. ګورجی په شیخ 20 هغه سره د دې چې اسلام آباد های کورټ چې هغه سسپند کړی دا غی لاندې دوس نیول نشي کولای، خو د شیخ 20 لاندې وی چې یو کس باندې صرف د الزام ولګي چې تا فیک نیوز جاری کړی نو هغه به فوري تور باندې گرفتار کیږي او تر شپږ میاشتو کې به بیا عدالت فیصله کوي او هغه به چې د ضمانت برغنه کیږي. نو که شپږ میاشتې یو کس چې دا په جیل کې ته واچي او شپږ میاشتې پس دا ثابت نشي چې د فیک نیوز جاری کړی دی، نو دغه شپږ میاشتو عدالت بیا څنګه کیدی شي؟ عدالت ته دلار چې عدالت د ډیفیمیشن لاز الریډي شته، نو د قوانین داسې شته هغه باندې خپل چې دغه عدالت وکړي. د خبريالانو د حقوقو د تنظیم خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین دغه قانون غندنه وکړه او ویل چې دا په آزاد صحافت برید دی او حکومت ته دا قانون واپس واخلي. ما خیال دی چې صحافیان خپل خبره نه کوي. صحافیان چې خبره کوي ماشه لپاره کوي، فائدې لپاره خبره کوي. دا خبره کوي چې ماشه کې چې خرابې دي دا نشاندهي کوي. حکومت چې کوم نهلي کوي اخر کوي د دې چې پیکا اورډیننس دی کنه، دې مطلب دا ده کنه چې حکومت واړي د دې چې کوم بدونانی دا بیډ گورننس دا پټه کوي او زموږ چې کوم تحریک روان ده ان شاء الله دا به کامیابیږي. حکومت ناکامیږي څنګه مخکې ناکام شوی ان شاء الله اوس هم ناکامیږي. اسلام آباد های کورټ هم دا قانون تور قانون ګرځولې دي او د پرورې په 30مه نیټه د الکترونیکي جرمونو په دغه قانون کې د بدلونونو په ضد د خواز د اوریدنې په مخال د خیوات د پلټنو مرکزی اداره اف ای ای د دې لاندې د عملیات او د چادنیولو نه منع کړې ده. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، پیښور.